عبارت لاندې عابدین صاحب لیکي لأنه غالبا يكون حب لها دا ښځه به یې ولې ښایستي ځکه چې دا به ورته خوښوي همدې طرف ته به یې نظر وي. اوس په دې کې موږ دوه سواله کوو. مخکې چې شیخ صاحب دا اعتراض کړی و چې ښځه به یې ښایستي دا ښځه به څوک راولي دا خو به مقتدیان فیصله کوي که نه ښځې خو ستاسو هم جماعت ته نه پرېږدي. حنفیان خو وایي چې ښځې جماعت ته نشي راتلی نو دا فیصله چې دا به سړي کوي. سړي به اوس فیصله کوي چې دا ښځه ښایسته ده که نه. نو رحیم الله صاحب خو دې کې بار ودله ولې ځکه چې مسجد ته یې که ښځه راوستله ټول خلک بوتښتي دا کم پیری راغلی دی دلته دې سړي بایلودله او ذکر متعلق هم چینجی دی دې کې هم بایلودله. نو د دواړو مسلو کې چې راس به یې غټي دې کې هم بایلودله او ثم احسن زوجة دې کې مې ذکر به چاته ورښکارو او زوجه به چاته ورښکارو. دا مسلې موږ جواب وکړو د الله په فضل سره. موږ د ذکر په سینې نه ښتي خو دلته ستاسو ټول کارونه ذکرو سره دي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پرون مونږ یو لامذهبه میکاپي تر پالي ته نصیحت کړی چې لږ د میکاپونو نه ځان اوزګار کا او کتابونه مطالعه کا. نو دا میکاپي چې هر ورځ د میکاپ نه راوځي نو شیطان ورته په غوږ کې په فقه یو اعتراض پوکړی وي او کله چې مونږ ورپسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایو نو بیا تر هغه پورې تختی تر کومه چې زمونږ د اعوذ بالله آواز اوري. پرون یو اعتراض دا کړی چې په فقه کې راځي چې د امام په شرایطو کې یو دا دی چې د امام ذکر به وړوکی وي. نو ګورې پرون موږ ورته جواب ورکړی یو جواب هم دا ورته ورکړی چې په فقه کې داسې لیکلي چې اصغرهم عضوه او د عضو معنا اندام دی او اندام سرم دی غوږم دی مخم دی. اندام یوازې آله د تناسل نه ده لیکن مشکل دا دی چې د وکټوري اهل حدیثو د احنافو آلو د تناسل ته سودا ده. لکه بدعمل خلق چې ټول عمر د پردیو آلو د تناسل په سوچ کې تیری نو همدارنګې دا وکټوریان هم ټول عمر د احنافو د آلاتو د تناسل په سوچ کې تیری. لکه وږي سړي ته چې هر شی ډوډۍ په نظر ورځي نو دی وکټوریانو تم د خلکو هر عضو ذکر په نظر ورځي. او تحقیقی جواب موږ دا کړو چې دا مسئله په در مختار کې ده اصغرهم عضو او په امدې صفحه کې بیا په تشریح کې فرمای چې د عضو نه ګوره ذکر نه دی مراد او په هغه چای سخت رد کړی دی چې هغه د عضو نه آله د تناسل مراد دی. فرمای وفي حاشیة ابي السعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق ان يذكر فضلا عن ان يكتب. د بعضې قمقلانو نه دلته داسې یوه معنا را نقل کړې شوې ده چې د ذکر قابله نه ده پاتې خو لا دا چې ولیکلی شي. نو د اصغرهم عضوانه څه شی مراد دی؟ نو عضو جنس دی. اندامونه ترېنه مراد دي یعنی چې د امام سر غټ وي او نور اندامونه د تناسب سره برابر واړه وي نو دا بهتر دی چې امام کړی شي. بهترۍ کې دا مسئله ده. د دې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک غټوالی ته مایلو او نور اندامونه د تناسب سره برابر و او د داسې امام مزاج جوړ وي او د کم امام مزاج چې جوړ وي هغه عقلمند وي او د عقلمند امام جماعت غټ وي او چې څومره جماعت غټ شي نو دومره ثواب زیاتیږي. دا خو ما تحقیقی جواب کړو. نو پکار دی چې وکټوریانو حق منلی وی لیکن یو بل خطان بغن دی او هر ورځ د زمونږ ذاتیات چیړي کنځلې کوي. کله خور یادوي کله مور یادوي کله ښځه یادوي کله لور یادوي کله نورې زنانه یادوي. نو د جزاء سیئة سیئة مثلها مطابق به زه دې بغن تم جواب ورکم. دا بغن چې په قوم هزار بوز دی او ټول قوم په دې شاهد دی چې خپله زنانۍ سنت کړې ده
او بیا د خاص اندام په څټلو مرۍ داسې خرابه شوې ده چې په لندن کې هم علاج نه دی شوی. دا خطان بغنه چې کله د خپلې زوجې د اندام مخصوصه پرولو ستړی شي نو د ساه د اخیستلو دپاره سر راوچت کی او په امام صاحب یو اعتراض وکړي او بیا د خپلې زوجې د میتیازو د پیپ پرولو مصروف شي. د ټول قوم شاهد دی. تاسو لږ بورډ تاجیابات ته لاړ شئ، د به اول ګیره خریلې وه، کرکټونه به یې کول او بیا لندن ته لاړو، شرابونه به یې څکل او دومره به یې څکل چې بېهوشه به شو. او فتوه یې دا ده چې د خپلې ښځې د خاص اندام رول او څټل جایز دي. نو چې سنت یم کې او بیا دا خاص اندام روي او څټیم نو د دې مرۍ علاج خو د لندن کې ونه شو، امریکا او نورو ملکونو کې هم نه کیږي. نو زه دغه خطان تم وایم چې ټول وخت د خاصو اندامونو په څټلو مه تېروه، لږ ځان اوزګار کا. په فقه کې داسې لیکلي اصغرهم عضوا، د عضو معنا اندام دی او لاندې په تشریح کې بیا فرمایي عضو جنس دی او تشریح کې فرمایي چې ګوره د دې نه آله د تناسل نه ده مراده، د دې نه اندامونه مراد دي. یعنی چې نور اندامونه به د تناسب سره واړه وي، چې سر یې غټ وي او نور اندامونه د تناسب سره واړه وي نو د داسې امام مزاج جوړ وي. نو دغه خطان بغنه دی وای دا د فصاحت نه خلاف ده. وای پکار دی چې دلته د عضوان په ځای بیا بدنن ذکر کړی وی، اصغرهم بدنه. نو قمقله اصغرهم بدنه خدا مطلب چې د بدن په اعتبار وړوکی وي او دلته د بدن وړوکوالی نه دی مراد، د اندامونو تناسب مراد دی چې سر غټ وي او نور اندامونه د تناسب سره برابر واړه وي. یعنی طویل الیدین او طویل الشفتین او داسې بې ډوله نه، ځکه چې د داسې امام چې سر غټ وي او نور اندامونه د تناسب سره واړه وي د مزاج جوړ وي. دویم وای چې احسنهم زوجة، نو ما خو د دې دپاره هم دلیل پیش کړی چې احسنون حسن د سیرت مراد د خوش اخلاقی، او الاحسنو صیغه د اسم تفضیل ده او صیغه د اسم تفضیل چې معرفه باللام وي نو د خپل موصوف سره مطابقت ضروری وي، نو د دې موصوف مذکر پکار دی ځکه الاحسنو د مذکر صیغه ده. نو الامام به موصوف وي، یعنی الامام الاحسنو، هغه امام چې ښکلا معنوي مراده ده، یعنی اخلاق ښی، د خپلې بیبي سره اخلاق ښی. او داسې امام چې د خپلې بیبي سره اخلاق ښی دا بهتري. پیغمبر علیه السلام ورته بهتر ویلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، په تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې د خپلې ښځې په حق کې بهتري، د خپلې بیبي سره بهتري. داسې نه چې خپله بیبي په کمپلیکس هسپتال کې سنت کی او بے خاص اندام روي، دی خو اولا نه چې د امامت هم بالکل ناجایز دی ځکه چې دی خو بالماضی امتیازي روي.